تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مدینه منوره کې چې کله د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته راغی، داسې د ماسپښین نه پس ټیم و، د کله جمعې لمونځ چې دی دی د مکې مدینې نه بهر کړی و، نو نبی علیه السلام د هغوی کور کې و. بیا نبی علیہ السلام به د غرمې د خوب د قیلوله چې ورته وایي د دې اهتمام به نبی علیہ السلام کولو، د ورځې د خوب. او په هغې باندې مخکې ما تذکره کړې وه چې د هغې بنیادي وجه دا وه نبی علیہ السلام به د شپې زیات طور د حصه کې د شپې زیاته حصه کې د شپې عبادت کولو، او د شپې خوب به ډېر کم و. بیا به نبی علیہ السلام د سحر د مانځه نه پس بیا نه وده کېدلو به، نو نبی علیہ السلام به د غرمې د خوب اهتمام به کولو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ورته ویلو ویلم نو د قیلولې اهتمام وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم بیا هلته د رسېدلو نه پس د قیلولې اهتمام ورته هغه کړی دی. او د دې نه معلومیږي داسې چې نبی علیه السلام د قیلولې اهتمام کولو امت ته تعلیم هم ورکړی دی چې په خپل زندګۍ کې ترتیب جوړول پکار دی. د هغه ترتیب مطابق د انسان زندگی روانه وي، او بې ترتیبه د انسان زندگی او ژوند نه دی پکار. د آرام وخت هم معلوم پکار دی، د ډوډۍ وخت هم معلوم پکار دی، د عباداتو وخت هم معلوم پکار. داسې نه چې کم وخت میلاو شو ډوډۍ به وخورم، او که کم وخت میلاو شو ده به شم، او کم وخت میلاو شو مونځ به وکړم. دا بې ترتیبه ژوند چې دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې نه و. نبی علیه السلام ډېر ښه ترتیب سره به ژوند تېرولو. د قیلولې د غرمې د خوب به نبی علیه السلام ډېر اهتمام کولو به. نبی علیه السلام بیا په مدینه منوره کې جومات نه و داسې، او صحابو به چې بیا مونځ کولو یا به نبی علیه السلام داسې یو د چیلو یو ځای و چې ګډې بېځې به پکې د شپې ودرېدلې، د ورځې خو بیا وشړلې، خو په هغه ځای کې به هغه چیلۍ بېځې ودرېدلې وه. په هغه کولاو میدان کې به مسلمانانو مونځ کولو به. او دلته هغه مسله ده چې یاره د چیلو بول چې دی دا پاک دی او که پلیت دی، او په داسې ځای کې مونځ کېږي که نه کېږي. په هغه زمانه کې داسې قالینونه نه وو، نه درۍ وې، نه جانمازونه وو. نو معلومیږي دا چې نبی علیه السلام او د هغه صحابه کرامو د چیلو په دقه ځای کې د الله رسول مونځ کړی دی. بیا محدثینو په خپل منځ کې به دې حوالې سره د اختلاف چېرې دلته خو به امتیازې کولې د ګډو بیزو پچې بیا پرتې وې، دلته نبی علیه السلام څنګه مونځ کړی دی. داسې دی چې په هغه وخت کې اوس هم په اسلام کې په هغه وخت کې په دین کې ډېر زیات سهولتونه وو. او دا خبره ده چې زمونږ خو دا مسلک دی چې د کم شیزو هر یو شیز بول چې دی دا ګنده دي. خو ځینو روایتونه معلومیږي داسې د کم شي غوښه خوړلی شي که نه د هغې بول براز هغه شانتې ګنده نه دي څنګه چې د حرام او د مردار شیز بول او براز دا په پلیت دی او ګنده دي. صفایي بېله خبره ده، انسان مره صفایي خیر ساتي، او که شرط داسې یوه موقره لله چې هلته انسان ته د مانځه ځای بل ځای پاک نه میلاویږي، او داسې انګړ غوندې دی چې هغې کې خلک چیلۍ میلۍ ودرئ، نو مونځ پکې انسان کولی شي، مونځ به نه پرېږدي. نبی علیه السلام چې وکتل د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د دې کورونو مخې ته یو لو کلاو ځای و، د مشرکینو قبرونه هم پکې وو او کجورې هم پکې ولاړې وې،
او داسې کندې مندې پکې هم وي. نبی علیه السلام فرمایل ویل دا ځای د چا دی؟ ویل دا رشته د سهل او د سهیل دوه یتیمانانو. ویل دا د هغه ځای د یو صحابي زیر کفالتو پرورش پې هغه کولو. نبی علیه السلام بني نجار راغوښتل ځکه د جومات ضرورت دی. مسجد نبی علیه السلام مدینې ته راغلی دی او دغه ټول عمر خو د جومات سره د بیت الله سره تعلق و. ان الله د رسول ټول عبادت په بیت الله کې کړی دي. دلته بالکل جومات نشته دی، مسجد نشته دی. نبی علیه السلام بني نجار راغوښتل ورته ویل دا ځای قیمت کوي او د دې ځای چې څومره قیمت وي ما ته ووایي چې موږ پیسې ورکړم. نبی علیه السلام داسې ونه ویل چې جومات جوړو چانده وکوي. نبی علیه السلام د مسجد نبوي دپاره چانده نه ده کړې. نبی علیه السلام وفرمایل بني نجار ته ویل دا ځمکه وګورئ، نو دا تقریبا 100 فوټه ځمکه وه، که 100 ګزه وه په شرعي ګز باندې دومره ځمکه به وه ده. نو دغه ورته وویلو دا دواړه ماشومان بلوغت ته رسېدلي وو. بیا سهل او سهیل دواړه راوغوښتلی شولو او نبی علیه السلام ورته ویل بني نجار هم ورته وویلو چې موږ دلته مسجد جوړول غواړو، جومات، او بچو د دې ځمکې قیمت په تاسو درکو. هغه دواړو بچو ویل د الله رسول دا موږ تا ته عطیه کوو، موږ د دې پیسې نه الو. نبی علیه السلام ورته وویل نه، دا خو زه مسجد نبوي جوړوم، دا د پیغمبر جومات جوړیږي. د دې ځمکه به نبی علیه السلام په خپلو پیسو باندې الي. دا په سیرت کې دویم ځای داسې راغی د الله رسول خپلې پیسې په خپله لګوي. کله یې هجرت کولو ابوبکر صدیق ته ویل زه دومره اهم عبادت آغاز کومه اوخ به په خپلو پیسو علمه، په خیراتي پیسو باندې په بل چا په پیسو باندې نه کومه. او دویمه موقع دا راله چې نبی علیه السلام فرمایي د جومات ځمکه زه په خپل علم، ځکه په دې باندې به لیکلی کېږي مسجد نبوي، دروغ نه چرته ځمکه خلکو اغستې وي د پیغمبر جومات دی. ولې پیغمبر جوړ کړی؟ خو به خلکو جوړ کړی. نبی علیه السلام فرمایي مفت به نه علمه، پیسې به ورکوم، خپلې پیسې به ورکوم، چنده ورله نه کومه. نو هغه ځوانان وویل بس د الله رسول د الله د رسول حکم و، بیا خو چا څه نشي ویلی. ځمکه چې دی کچ شوله، ناب شوله، 100 فوټه ځمکه وه که 100 ګزه وه. نبی علیه السلام د هغې بیا 10 دیناره ورکړي په هغه زمانه کې. د هغه ځمکې هم دومره قیمت و، 10 دیناره نبی علیه السلام د خپل جب نه ورکړي. په خپل نبی علیه السلام د جومات ځمکه، مسجد نبوي ځمکه واغستله، امت ته تعلیم ورکړی دی چې دومره مالدار خلک وي 1 کروڑ بنګله کې به اوسېږي، 2 کروڑه باندې بنګله جوړی او دومره لوی کاروبار به یې چا هلکه یاره زموږ هلکه ضرورت دی جومات له به هلکه چانده کوو. ولې راکه ولې یاره موږ ځانه جومات جوړو، کور دپاره یې خو چانده ونه کړه، بیا 1 کروڑ روپۍ باندې بنګله جوړه کړه او جومات دپاره به څه کوي؟ چانده به کوي. زموږ د هسپتال کې وګورئ کروڑونه روپۍ د ورځې لګي او جومات باندې څوک تپوس یې نه کوي. یې سرکاري خلک هم خدای غر کړي دي او چې کوم عام خلک دي هغه هم دې طرف ته رجحان نه کوي. بس جومات به چاندو جوړ، صادر به اچولی که خدای بخو بغه ځانه چې دی کور جوړ کړو چانده واچوئ. دا نبی علیه السلام تعلیم ورکړی په سیرت کې، خپل جب پیسې راوباسئ جومات جوړ کړئ. دا د سعادت خبره ده. د دې وجې نه عثمان ابن عفان رضی الله عنه د دې جومات کې مسجد نبوي کې توسیع کړې وه. بیا به خلکو ډېر اعتراضونه کول چې ګوره الله نبي جومات ساده جوړ کړی و، تا به ګلکاریانې وکړې. دا ولې؟ هغه ویل ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلو چې من بنا لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنه. ما د نبی علیه السلام نه حدیث اورېدلی دی چې چا مسجد آباد کړلو او مسجد یې څنګه جوړ کړو دقه شان به الله پاک کور جوړوي په جنت کې. ځان له په جنت کې کور جوړول غواړم، ځکه مې ښایسته کړ مې دقه شان ښکلی کور الله پاک په جنت کې راکړي. د ښکلا تجویزه وجه هغې دا ذکر کړې وه. بهرحال د نبی علیه السلام د سیرت تذکره هم دې دپاره کوو چې موږ ته سبقونه میلاو شي په دې کې. نبی علیه السلام خپلې پیسې ورکړلې او ځمکه یې واغستله. نبی علیه السلام د هغې نه پس بیا اډر وکړو د مشرکینو دا قبرونه لرې کړي دې ځای نه،
او دا ونې ته ووهئ او چې کومه لوړه جوړه د کنده دا اوارول به غواړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د مشرکینو قبرونه ځکه لرې کول دي ځای نه چې د مشرکینو دغه وخت کې احترام نه دی پکار، غیر مسلم و دا لرې کوي او دا ډوکې ماډوکې وله وغورځوئ ځکه دا غیر مسلم دي. او په دې کې یو اهم تعلیم دا دی چې په جومات کې او مسجد کې قبر نه دی پکار. په دې باندې څلورو واړو امامانو اتفاق دی، د امام ابو حنیفه، د امام شافعي، د امام مالک، د امام احمد ابن حنبل او د نور اهل ظواهرو د ټولو اتفاق دی چې په کم جومات کې قبر وي په هغه جومات کې مونځ نه کېږي. په دې کې د چا اختلاف نشته دی، که مخکې او که وروستی. ولې دا د یهودو سره مشابهت دی. یهودیانو به داسې کول چې یهودیانو به په خپل عبادت خانو کې قبرونه جوړول چې مشر بیا مړ شو په جومات کې به یې ښخولو، په خپل عبادت خانه کې به یې ښخولو. نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې پابندي لګولې ده. باقاعده د مدینې منورې د مسجد نبوي د ځمکې نه باقاعده زاړه قبرونه د مشرکانو لرې کړل او دا تعلیم دی امت ته چې په جومات کې به قبر نه وي، مسجد کې به قبر نه وي پکار. زمونږ په دې وطن کې دا یو خراب عادت د خلکو جوړ شولو، خصوصا د مولیانو حضراتو هم ویمه اجیانو حضرات شولو چې هلکه غټ سړی مړ کېږي په جومات کې ولا قبر جوړوي. دا شته قبرونه چې لرې که مونځ پکې نه کېږي. په کم مسجد کې چې قبرونه وي په هغه جومات کې وایي مونځ نه کېږي. په دې باندې څلورو واړو امامانو اتفاق دی. داسې دی دلته خو څوک جومات جوړ کړي مال دا به کړي د ماله قبر ځای خبر ځان نه ګوره په مقبره کې به جوړوي. ولې ستا یوازې قبر دی، د هغې دومره فایده به نه په مقبره کې ښخ شه. مقبرې ته مختلف خلک راځي، مړو ته دعا کوي، تا ته ته هم په دعا کې شریک یې. په مقبره کې ښخېدل پکار دي. بیا سوال دا دی چې نبی علیه صلات وسلام چې په جومات کې دا په جومات کې نه دی ښخ نبی علیه السلام. دا اصلي کې مسله دا ده چې پیغمبر په کم ځای باندې د هغه نه روح وخیږي او د هغه رحلت وشي. د ټولو پیغمبرانو دپاره حکم ده چې په هغه ځای باندې به ښخی بیا. نبی علیه الصلاة والسلام په دقه ځای باندې د هغه نه ساه ختلې ده او نبی علیه السلام په دقه کم ځای کې چې اوس روضه مبارک ده په دقه ځای هغه وفات شوی دی. بل دا چې ته خو به د پیغمبر سره ځان نه مشابه کوې که نه، پیغمبر سره به خپل ځان مشابه کوې نه. د پیغمبر بل شانتي مقام دی، موږ عام خلک او دا د نبی علیه السلام دا روضه مخکې د جومات نه بهر وه، دا د جومات حصه نه وه، دا خو د نبی علیه السلام کور و، جومات طرف ته یې دروازه وه. نو په مسجدونو کې قبرونه نه جوړول پکار چې کم مسجدونو کې قبرونه دي په هغې کې مونځ نه دی کول پکار. دا زموږ د په یو بر صغیر کې خصوصا پاکستان کې او هندوستان کې دا ډېر زیات شولو چې بس سړی مړ کېږي اوس برګي هلکه په جومات کې ښخوي. عالم ویل دا په جومات کې ښخ او دا پیر صاحب دا په جومات کې ښخ کو. مسجدونو کې به قبر نه جوړوي. نبی علیه السلام ویل دا قبرونه وران کوي، وران یې کړل قبرونه. او بیا جومات ځمکه چې کله همواره شوله او کجورې مجورې ته ووالې نو نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې د مسجد نبوي بنیاد کې ایښودلو. دا مسجد نبوي شمالن جنوبا آباد دی. هلته قبله داسې قبله ده او داسې دغه دی نورخاته ورته وایي. نورخاته خو داسې دی خو شمالن او جنوبن دی مسجد نبوي. قبله هلته داسې ده. نو په هغه وخت کې چونکې د بیت الله شریف د قبلې حکم نه راغلی نو په مسجد نبوي کې قبله داسې وه بیت المقدس طرف ته وه، داسې بلکل جنوب طرف ته بیا وه، که شمال دا دې طرف دې پورته طرف ته و داسې. نو دې جو محراب و، محراب کې پکې داسې نه و، محرابونه داسې د الله رسول الله جوړ کړي داسې محراب دا وروسته جوړ شوي دي. بیا مسجد چې بیا کله جوړېدلو نو د مسجد دا محراب والا چې کوم طرف و ده په دې کې کجورو ډډونه نال کړل، کجورو تنې په دې کې نالې کړل. دې کې کمرې ممرې تیږې میږې خښتې مختې ونه لګولې. دا یې شی جوړ کړو چې په دې کې څو هوا به م راتله، خلک به م ښکاره کېدل او داسې چت غوندې دیوال یې ووهلو د کجورو د تنو نه، د کجورو د څانګو نه. او بیا د جومات نور درې ماڼه طرفونه د چار دیوالۍ په شکل کې د تیږو نه جوړ کړل. ساده خټه یې لګوله او کمره به یې لګوله. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې د مسجد نبوي دیوالونه وهل
عمر ابوبکر صدیق په خخت راوړلې، عمر فاروق راوړی دي، عثمان ابن عفان راوړی دي، علي راوړی دي. عمار فرمای وې نور خلق به یو راوړل، ما به دوه راوړلې. ما ته نبی علیہ السلام فرمایي د سمیه زویا عمار د سمیه بچی او سمیه په مکه معظمه کې شهید شو. اې د یاسر بچیا د الله رسول به د خوږواله د پاره هغه باندې د مینې د پاره هغه باندې आवाज کولو. ویل پتا ته په یو فتنه کې به شهید کېږي. با نبی علیہ السلام ورته په وخت کې به شنګوي کړي و یو فتنه به راځي، سمیه زویا او د یاسر زوی ته په یو فتنه کې به شهید کېږي. بیا نبی علیہ السلام په ځینو موقعو باندې به شنګویانې به کولې. نبی علیه السلام بیا باقاعده جماعت جوړ کړی شو. چتې چې بیا غورځو نو په چت کې داسې چتر غونتې جوړ کړو، انتهایی چیتو او ستنې چې جوړې کړې ستنې د کمرو نه وې، ستنې د کجورو د تنو نه جوړې کړلې ورته. او چتې چې هغه واچو په هغې باندې د کجورو څانګې او د کنجورو دا دغې واچول په هغې باندې داسې جومات جوړ شو چې باران به پورته ورېدلو، پورته به لږ باران او لاندې به ډېر باران. او داسې څه درۍ مرۍ نه وې خورې، په عامه خاوره باندې به مسلمانانو مونځ کولو. به مسلمانانو تعداد کم و په هغه وخت کې دغه جومات د هغوی دپاره وړوکی جومات و، چت و ډېر انتهایي چې څومره یو دنګ سړی و د هغه سر به پورته لګېدلو. به چې کوم سړی به چیت غوندې و هغه به چې لاس پورته کړو نو جومات چت ته به یې لاس ورسېدل. دیوالونه هم چیت و ډېر دنګ دنګ دیوالونه نه کچا چې دغه جوړ شوله. او نبی علیه السلام بیا وفرمایل ویل دا جومات مې ولې داسې کچه جوړ کړلو؟ ویل موسی علیه السلام هم چې جومات جوړولو دقه شان چبوتره او چتر کچی جوړ کړی دی. او ویل دا د نبیانو وتیره ده چې مسجدونه او عبادت خانې به ساده وي. ښه خبره دا ده چې مسجد انتهایی ساده پکار دی، ګلکاریانې پکې نه دي پکار، قالینونه پکې نه دي پکار، ګیسونه ویټرې پکې نه دي پکار، باترومونه او ستنجان خانې پکې نه دي پکار، چې خلک بالکل تیار راځي د کور نه او دس ته رضا مې کړی وي. او په ساده جومات کې الله تعالی ته ودرېږي او په دې خپل تندی په دې ځمکه باندې ولګوي چې عاجزي پکې راشي، انکساري پکې راشي. د نبی علیه السلام تعلیم دا دی چې مساجد انتهایی ساده پکار دي. دغه یو بله وجه هم ده، جومات څومره ساده او کچه وي نو طالع ورته خلک نه اچوي. بیا ولې غلا بیا خو تا پکې قاعدونه اچولي وي، پکې دې لګولي وي، سیګان دې لګولي وي او دنیا قیمتي سامان دې راوړی، بیا به ورته طالع اچې ولې چې غلط سامان وي نشي. یعنې غله خو بار وخت کې شته که نه. ساده جومات جوړ کړه چې 24 ګنټې کولا وي او چې کله خلک راځي چې عبادت کوي. نو چې په جوماتونو کې مسجدونو کې قیمتي شیزونه ته واچې او ډېر پوس او نرم جومات دي، بیا به خلکو لمونځ چې دی خاکساري او عاجزي هم پکې هغه شانتي نه راځي. دویمه دا ده چې په هغې کې به د غلا خطر به هم پکې نه وي، به غلا به هم پکې خلک نه کوي. خو عثمان ابن عفان دا دي د صحابو د خپل رای خبرې دي. ما مخکې مې ویل چې عثمان ابن عفان په خپل دور خلافت کې د جومات توسیع په خیبر کې مشوه. د خیبر نه چې کله مسلمانان رالل جومات یې لږ غټ کړلو. بیا ابوبکر صدیق په زمانه کې هم لږ توسیع پکې شوه. د عمر په زمانه کې هم توسیع به لږه لږه کېدله، خو کچه به جومات به کچه پخولو نه. د نبی علیه السلام هوبهوب هغه طرز باندې و. بیا چې کله عثمان ابن عفان خلیفه شو نو هغه د ستنې د سیمټو د تیږو ولګولې او ګلکاري پکې وکړله. صحابو په ډېر زیات احتجاج وکړلو، ویل چې کم کار نبی علیه السلام ساده کړی عثمان باندې دا غټ اعتراض و، تا ولې دا جومات ښایسته کړلو؟ هغه ویل ما د الله د رسول نه اورېدلي دي چې الله پاک له څنګه کور جوړ کړلو دغه شان کور به د الله پاک جوړی. مې ښکلا ځکه وکړه چې الله تعالی په جنت کې ښکلی کور راکړي. بهرحال مسجد جوړ شولو، مسجد نبوي. مانځله به خلک راتله، خو چې مانځله به اوس خلک څنګه راغواړو؟ لکه دا به څنګه پته لګي جمع ټایم وشولو، د جمع ټایم دی راځئ چې جمع وکړو. لکه څه طریقه اپناو خپله اذان اقامت خو په هغه زمانه کې نه و. نو مشوره دا وشوله چې یاره داسې به وکړو چې هوټلۍ به پیدا کړو، ټلۍ ګنټي او ګنټي به والی کېږي او په هغې طریقه باندې به خلک راضي به. نو صحابه ویل دا خو د عیسایانو سره تشبیه ده. عیسایان چې عبادت کوي که نه هغه ګنټي بجاوي. اوس هم چې دا چرچ ته ورشئ په چرچ کې یو وخت ته پورې ګنټي بجاویږي. د عیسایانو سره تشبیه ده
او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د غیر مسلم سره به تشبیه نه ساتئ به خنه یې څه وکړو اور به بلو چې لوګی وخیږي که نه نو خلک وایي چې هلکه جمع ټیم دی ویل دا خو د مجوسو سره تشبیه ده چې هغوی کله اور بل کړي د هغوی د اور عبادت کوي لوګي وباسي د هغوی دا خو د هغوی سره کار دی چا ویل چې ډولکی به وو مختلفې خبرې راللې او د هرې خبرې یوه وجه وه چې هغې باندې مسترد شوله خو بیا داسې وشوله په آخره کې مشوره چې اواز به کوو چې الصلاة جامعة اواز به کوو چې هلکه جمع ودرېدونکې ده الصلاة جامعة جمع منځ کېدونکی په جمع سره راځئ په دې باندې مشوره وشوله او یو ورځ دوه ورځې په دې باندې اواز کېدلو یو صحابي د عبدالله ابن زید دا ډېر پریشانه و چې خدای پاک موږ د جمعې لپاره څه کوو او د ډېر خفګان نه کور ته هم نه دی تللی پاتې کېدلی په جومات کې د شپې خوب وکتلو د شپې خوب ګوري چې یو سړی عبادت لپاره ګنټي بجاوئ هغه بیل بجاوئ دی بیا تپوس کې چېرې زموږ هم اراده ده چې موږ منځونه شروع کړي دي او موږ څه طریقې کار نه راځي نو په خوب کې ورته یو سړی وایي چې ګورئ هسې د زه به راته الفاظ وښیم په هغه طریقه باندې به تاسو کوئ هغه ورته په الفاظ یې ورته په مانځه کې په خوب کې ورته ښودلی دي تاسو د مانځه جمعې نه مخکې چې دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دا الفاظ ورته په خوب کې وښودل سهار چې شولو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل الله رسوله په خوب کې راته چا د جومات دپاره د جمعې دپاره دا الفاظ ښودلی دي او کوم که دا شروع نبی علیه السلام ته دا خو ډېر ښه الفاظ دي نو دا بیا مختلفو صحابو خوبونه کتلی دي چې د هغه دا خوبونه یو امام داسې ویلي دي بله مې ما داسې کتلي بیا هم ما داسې کتلي دي بس به دا الفاظ څوک وایي نو بلال ویل تیز آواز یې بلال هغه ته ویل عبدالله ته ویل او د بلال خوا ته ودرېږه ورته وایه او دی به یې وایي باقاعده اذان په مسجد نبوي کې دقه شان شروع شولو چې هغه اول بلال رضی الله عنه ته الفاظ ښودل ځکه هغه ته یاد او هغه به اذان ورکو نو د اذان ترتیب داسې د خوب نه بیا جوړ شلو جماعت جوړ شلو اذان به په کم ترتیب باندې بیا ورکولی کېږي به دا نبی علیه السلام موږ له یو اهمه خبره وښودله د مؤمن په زندګۍ کې د ټولو نه اهم کار او سعادت والا کار د مسجد تعمیر دی د جومات جوړول دي او د مسلمانانو د اجتماعیت اهم فرض دي چې هغه ځان له اول د مسجد اهتمام وکړي د امام اهتمام وکړي د مؤذن اهتمام وکړي د بجلی اهتمام پکې وکړي بنیادي ضرورتونه پکې براهم کړي او خلک په خپل هم پکې جمعه مسجد ته مانځه راځي نور خلک هم کوي دا د نبی علیه الصلاة والسلام ګورئ قبا ته چې راغی مالته بالکل اول کار جومات جوړ کړلو او دلته چې راغی نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو نه اولنی کار په خپله باندې د جومات ځمکه اخیستل بیا په خپل لاس مبارک باندې د جومات تعمیر کول دا نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی د دې وجې ته مسجد نبوي وایي د مسجد نبوي مطلب دا دی دا جومات دا مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې جوړ کړی دی ډېر لوی فضیلت دی د مسجد نبوي او الله تعالی پکې ډېر لوی برکت غورځولی دی نبی علیه السلام هغه مدینې منوره کې بیا حرم ګرځولی دی حرم خپل حدود دی بیا هلته الله پاک دې موږ له زموږ په زندګۍ کې الله له نیکبختۍ کارونه موږ ته رانصیب کړي او الله پاک دې زموږ د لاسونو نه داسې کارونه واخلي چې هغه زموږ دپاره صدقې جاریه وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا